ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو ځمکې ګرانې شوي دي او خلکو پې قتلونه شروع کړي دي، کورونه هم ګران شوي دي په وړه وړه خبره باندې په نن ورځ کې شپږ مړي یعنې شپږ جنازې دا د 400 نه به اوچتېږي. دا په دغه وړو وړو خبرو باندې مړه شو. پرون دوه رونه چې کرکټ کې جګړه کړې وه او دواړه رونه مړه شو. تفصیل ورته په دغه پروګرام کې وایم. ګرانو کتونکو په 400 کې د پړانګو تاڼې په حدودو کې د کور په ملکیت باندې جګړه وشول او د کور په ملکیت په دغه تنازع باندې په کور کې دننه 3 کسه مړه شول، وویشتلی شو او یو پکې سخت جوبل شوی دی. دغه واقعه د تاڼه پړانګ په حدودو کې مخې ته راغلې ده چې هغې کې 2 سکرونه او یو پکې رواره دا پکې مړه شو. 2 سکرونه یو رواره دا پکې مړه شو. مقتولینو خلاف پایار شو، تفتیش به وشو بلا بروزي. بس دغه یو سیستم دی. مقتولین کې میرالین او نواز او اکبر شامل دي. په مقتولینو کې میرالین، نواز او اکبر شامل دي. دویمه واقعه د شب قدر په منسوکا کې شوې ده او هغه هم کورنۍ جګړه وه. په هغې کې فایرنګ وشو او د فایرنګ په نتیجه کې چې کوم دی نو پلار، زوی او لوره. ډېره د افسوس خبره ده. اوسنی دا چې ریکارډینګ کوم نو په دې وخت کې دا واقعیات بالکل بریکینګ نیوز دی چې دا زه تاسو ته کومه. دا شب قدر کې دغه ملزم چې کوم دی د دې ملزم د فایرنګ نه څو شو؟ بتیجه اور بتیجي، یعنې خپل تره دا فایرنګ کړی په کور دننه، پلار، زوی او لور. او بیا هغه اسپتالونو ته یوړلی شو او ملزم چې کوم دی نو په تېښته کې بریالی شوی دی، کامیاب شوی دی. په مقتولینو کې ګلشیر چې کوم دی عمر یې 50 کاله دی او زوی چې کوم دی محمد علي دا عمر 15 کاله دی او لورې د دغې لورې او د دې زوی قصور سو. زه هغه 50 کاله عمر تېر کړه، د لورې 14 کاله عمر دی. په ګولو یې سوری کړل. ګلشیر ښځه چې کومه ده یعنې د دې بچو پلار هغه شدید زخمی ده، جوبل ده، سخته جوبل ده. دغه د زخمی په دغه حالاتو کې چې کومه ده نو هغه په مرغوني حالاتو کې اسپتال ته ریفر کړی د پېښور ته دوا ولکو چې کم جوبل دي نو هغه د خدای پاک هغوی له صحت ورکړي. دا په کورنۍ جګړې. پرون په کرکټ کې په مندڼي اریچن علاقه کې کسان روان شوي دي، یو فایرنګ کړی دی، مخالف یې ویستی دی. اوس مخالف څنګه و؟ د دوی د مخکې نه د مستوراتو لانجه را روانه وه، خو دغه کرکټ کې دوی روان شو نو بس ډزې کړي دي. په ډزو کې چې یو دغه کړی نو بیا په امبولینس کې اچولی دی. نو یو نابلده ډرایور امبولینس ته ناست و چې دغه زخمي اسپتال ته ورسوي نو هغه پسې ګور ته هغه هم ورسو، یو ورور هم ورله ورسو. نو هلته یې ګاډې جنګولې دي نو هغه خو پاټکه مړ دی، ورور ورسره ناست و هغه هم پکې مړ شو او 2 پکې سخت جوبل شوي دي. دا ګرانو کتونکو بېګا ماښامۍ خبره ده. دغه غم بیل چې رور خو ویشتلی شو اسپتال ته وړي چې بد شي نو هغه چې کوم دی دا کوم ځای کې اریچن سره دا لیچو اسپتال لیچو دا باغونه نه دي، دغه ځای کې د ګاډۍ بې قابو شوي دی، لاندې کندې ته پروت دی. ډرایور هم پکې زخمي دی، یو ټیکنیشن ورسره و هغه هم پکې زخمي دی. نو ګرانو کتونکو زه تاسو ته بیا وایم چې دې وخت کې په 400 کې د پړانګو تاڼې په حدودو کې د کور په ملکیت باندې 3 کسه د یو کور نه او دغه شانتې په منسوکا شب قدر کې د یو کور نه 3 کسه لور، زوی، پلار. ډېر افسوسناکه پیښه ده. دا ځمکې پاتې دي. کو چرې دې کې مشرانو غوښتل نو دا مسلې د مخکې نه خو په کور باندې روانې یا په دغه کې روانې نه پکې جرګه کېدی شي. او اکثره زه هغه پولیس والا ته وایم چې تاسو ته وچېره موږ له یا دا مسله حل کړه یا دې ځمکې له راشه یاره نه ځمکه ګیره کړې ده، تاسو پکې ټیمونه ورکوئ او د هغوی خبرو ته توجه نه ورکوئ نو خلک قانون په لاسو کې راولي دغسې ډز نو کورونه بچ کې، روغ کې او مسلې حل کې. هماغه خبره کوم چې بیروکریټ مسایل ختموي، وسایل روړي.
د پولیسو هم دغه کار دی چې دوی مسلې ختموي مسلې به پیدا کوي نه کوم ځای کې چې ایس ایچ او نه سستي وشي دغه شان مسلې را پیدا شي یاد ساته دا هسې بې څه نه کېږي د دوی سستي هم پکې شامله ده الله پاک دې دغه خاندانونو له صبر وکړي ډېر افسوسناکه پېښه ده په 400 کې دې وخت کې 6 جنازې به اوچتېږي